کله چې د تو دشمن د تو د راز نه خبر شي نو بیا ته په دې نتیجې ورسه چې د تو ملګری غدار ده. دمو شیرینه وروره، یو ماشوم د خپل پلار سره د یوه ډنډ په غاړې باندې ولاړ و. نو پلار ورته ویل چې بچیه هغه مخامخ په اوبو کې توله څه کاته شي. نو هغه بچی ورته ویل چې او ابا په دغې اوبو کې موله خپل عکس یعنې خپل تصویر کاته شي. نو بیا پلار یې ځمکې له ټیټ شو، یو کاڼی یې راویچات کړه او هغه ډنډ له هغه بوله یې وغورځاوه. و بیا یې ترېنه پوښتنه وکړه چې د تو هغه تصویر هغه عکس څه شو. نو هغه زوی ورته وویل چې ابا هغه د ډنډ د اوبو د چاپو سره مات شو، وران شو. نو د مو شیرینه وروره، کله چې یو انسان غصه، کینه، بغض، لالچ و حسد یرغمول کی کنه نو بیا د انسان هغه نورمال وجود هم مات شي او وران شي. نو زه تاسو له یایم چې لکه څرنګې په پیداوېدو کې خپله یو ماشوم ژاړي و ټول یې راخلي و څپوي یې، نو دغسې په مرګ کې نور د خپل ځان پسې وژړوه. داسې ژوند تېر کړه. د خپل ځان په ساتو ډېره ډېر مهرباني، خوشحاله اوسه.